په سایفر کیس کې عمران خان ته 14 سال سزا ملاوېدو واله ده جی. پرون شهباز ګیل دا دعوه کړې ده چې سایفر کیس کې عمران خان ته 14 سال قید سزا ملاوېدو واله ده جی. شهباز ګیل دا هم ویلي چې زما سورسز دا خبره کنفرم کړې ده چې جج صاحب ته ویل شوي دي چې هر څنګه وي خو چې عمران خان ته سزا 5 سال نه زیاته ملو شي. ځکه که چېرې عمران خان ته سزا 5 سال نه کمه ملو شوه نو بیا هغه سزا سسپینډ کېدی هم شي او عمران خان ته ضمانت هم ملاوېدی شي. نو ځکه عمران خان ته سزا 5 سال نه زیاته ورکول پکار دي. په دې ویډیو کې به ستاسو مخې له زه درې داسې خبرې کېدمه چې دغه خبرونه به تاسو له خپله اندازه وشي چې عمران خان ته 14 سال سزا ورکول ناممکنه ده جي. جج صاحب عمران خان ته 5 سال نه زیاته سزا نشي ورکولی. کمې خبرې دي. لومړنۍ خو ټوله غټه خبره دا ده چې قاضي فیض عیسی تحریري حکمنامه مخکې د نواز شریف په کیس کې جاري کړې وه چې هغه حکمنامه به ستاسو وړاندې زه کېدمه چې هغه حکمنامه صرف د نواز شریف د پاره وا کنه د عمران خان د پاره به هم امپلیمنٹ کی کنه غي د پاره بیل قانون دی جی. بل دویمه چې کومه خبره د عالمی منظرنامه عالم د دې دنیا د کیس حواله سره بس کیږي هغه به د حواله سره سره لري. بل درېمه چې کومه غټه خبره دا ټوله معاملہ سیکرټ ایکټ سره لینکول دی. سایفر کیس چې کوم دی سایفر کیس سیکرټ ایکټ سره لینکول په دې باندې هم لږ ډسکشن کوو. ټونه پیره نن اف ای له طرف شاه محمود قریشي او عمران خان قصوروار ثابت شو. اف ای ویل چې موږ سره 28 گواهان دي خو د مزې خبردار چې د گواهانو لیست کې سیکرټري خارجه اسد محمود هم دی. سابقه خارجه سیکرټري هم په دې کې موجود دی. بل د اسد عمر نوم د ملزمانو لیست کې شامل نه دی. په دې خبره سوچو کوي د اسد عمر نوم په دې گواهانو یا د ملزمانو لیست کې نشته. چون کې ټول صحافیان په دې هم گواہی ورکوي چې د سایفر بریفینګ خپل پارټۍ ته اسد عمر ورکړو. سایفر بریفینګ د سایفر حواله سره خپل پارټۍ رهنما له بریفینګ اسد عمر ورکړو. اسد عمر ټول خلکو چې سایفر کې کومې خبرې لیکلې شوې دي خو بیا هم په دې ټوله معامله کې د اسد عمر نوم نشته جی. په دې باندې هم لږ سوچ پکار دی چې پکار چې بیا اسد عمر هم په دې کې گواه د 28 کم گواهان دي چې د کوم د اسد عمر نوم وي یا د ملزمانو په لیست کې د اسد عمر نوم وي. خو اسد عمر د معامله کې بیخي کلین کلیر دی جی. بل د دې ټول کیس هر څه د اعظم خان په سر ورچولې شوي دي. اعظم خان گواہی 161 تحت او 164 تحت بنیاد جوړ کړل شوی دی جی. عمران خان دا هم ویلیو چې سایفر سمبالول دا زما کار نو جی دا سټاف کارو. اوس دی گواهانو باندې چیف جسټس قاضي فیض عیسی خپل حکمنامه هم لیکلې ده. عمران خان ولا صفا ویلو چې مطلب دا ویلو چې سایفر دی ولې روک کړي سایفر څنګه تا نه روک شي. عمران خان ته وینو عمران خان ولوي چې سایفر سمبالول زما کار نه جی. سایفر سمبالول چې رچا کار دی غي نه تاسو کوي چې سایفر ولې روک کړي جی. بل دی گواهانو حواله سره چې کوم قاضي فیض عیسی کوم حکمنامه جاری کړی و هغه دا جی د تحریری حکمنامه کې لیکلي چې 164 تحت چې کوم بیان د ملزم خلاف جاری کیږي نو دا غي لپاره لازم دا چې دا بیان د ملزم په موجودګۍ کې ریکارډ شي جی. د اسحاقدار بیان مخکې د نواز شریف خاندان موجودګۍ کې نو بیان شوی کم د نواز شریف کیس مخکې نو اسحاقدار په بیان کړو مطلب اسحاقدار په گواہی کړی و او د اسحاقدار هغه بیان د اسحاقدار هغه گواہی د نواز شریف په مخکې نو بیان کړل شوی مخکې نو ریکارډ کړل شوی داغه په وړاندې نو ریکارډ کړل شوی. نو بیا ځکه دغه اسحاقدار بیان د شریف خاندان خلاف کار نه کوي. نو آیا د 28 گواهانو خپل بیانونه د عمران خان موجودګۍ کې بیان کړی دي چې عمران خان ته په دې گواہی باندې 14 سال سزا به ملاویږي لکه د اسحاقدار چې کوم گواہی و دغه د نواز شریف په مخ کې نو ریکارډ شوی. نو بیا د عمدي جج حکم جج چې د عمران خان د سایفر کیس فیصله کوي نو د دوی چې دا گواہی چې کومه ده رد ده ځکه دا د نواز شریف په وړاندې نه ده ریکارډ شوی. نو اوس چې کوم د عمران خان چې د 28 گواهان دی را پیدا کړی دي نو دغه 28 گواهانو چې کومه گواہی کړې ده د عمران خان په وړاندې نه ده شوی. عمران خان خپل ډیفنس لا ټایم نه دی ملاو شوی. عمران خان خپل بچاو د پاره موقع نه ده ورکړل شوی. دغه 28 چې کومه گواہی ده په کار چې دا هم بیا د عمران خان په وړاندې د خلک راشي او کټهره کې ودرېږي او د عمران خان خلاف مطلب گواہی وکړي نو بیا څنګه به عمران خان ته 14 سال سزا ملاویږي. د اعظم خان بیان هم د عمران خان موجودګۍ کې نه دی بیان شوی. کم چې اعظم خان د عمران خان خلاف بیان کړو نو هغه هم د عمران خان په موجودګۍ کې نه دی بیان شوی جی.
بل ثاقب بشیر کم د سایفر کیس ډیر ډیټیل سره معلومات کور کوي نو هغه ویل دي چې په دې کیس کې ډیره زیاته شي عمران خان ته په 2 کاله قید ملو شي 2 کالو نه زیات قید عمران خان ته په دې کیس کې نشي ملاوي دي او بل عمران خان ته 14 سال قید ملاوي دي چې کله عدالت دا ثابت کړي چې سایفر نه دشمنانو یا د پاکستان چې کوم دشمنان دي هغه ته فائدہ ملو شوی دا هغه ته فائدہ او چې تکړه ده نو بیا بالکل عمران خان ته سزا زیاته ملاوي دي خو چې عدالت دا ثابت کړي او چې د عمران خان د سایفر مطلب سایفر جلسه کې لهراول یا سایفر خبره عوام لا کول دین دشمن ملک فائدہ شتل ده نو بیا عمران خان ته سزا زیاته ملاوي دي خو چې الا چې دا ثابت کړی شي په عدالت کې دا اپډیټ سو ډیر زیاته مننه والسلام